سورة قاف صفحہ نمبر 52 سورة قاف صفحہ نمبر 52 سورة القاف مکیۃ دا سورة قاف تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے وہی 45 آیتا اور پدے کی 45 آیتون دی و3 رکوعات اور درے پکے رکوعانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم سورة قاف آیت نمبر 1 بنزلسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 52 دا سورت نم دے سورہ قاف او قاف و تذکی بھی لکھی گی کہ پا اول نمبر آیت کے حرف قاف راغلی دے نزک دیر چکم دے سورہ قاف بھی لکھی گی نمبر 1 دویم دادا پا مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے اور پدے کے 45 آیتن 45 پدے کے آیتون دی و3 رکوعات اور درے پدے کے رکوعانی دی دی سورت غٹ دعوی یو دادا چے اللہ رب العزت درے عقیدے پا قرآن کے بار بار ذکر کی نمبر 1 توحید دویم رسالت اور دریم د مرگ نپس زندگی باس بعد الموت نو کافرانو بچ کم دے دی دریوانو نو بچ کم دے انکار کولو په سورہ قاف کې چې کم دے ټولو کې غټه دعوه چې ذکر شوی دا هغه د آخرت ته چې مرګ نه پس به هم انسان دوباره راژوندي کیږي د دې پکې ذکر دی دویم دا د قران مجید عظمت پکې بیان شوی دی او الله رب العزت د قران مجید د عظمت داس بیان کړی دی چې په دې قرآن باندې چې کم دې څه خوړلې دي قسم یې خوړلې دي او چې کله هم په یو شی باندې قسم خوړلې کیږي هغه د عزت والا وي دین چې کم دې یو پکې د قرآن مجید عظمت پکې ذکر شوی دی قاف چې کم دې د حروف مقطعات دي او د دې صحیح معنی او مطلب د الله پاک ته معلومه ده او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د الله تعالی د صفتی نومونو طرف ته اشاره ده نو قاف نه مراد کوم دی د الله تعالی یو نوم دی چې هغه دی قدیر دینه مراد د الله تعالی نوم دی قدیر ان الله علی کل شیء قدیر نو هغه طرف ته نوی اشاره ده قاف الله ورسوله اعلم بمراده والقران قسم دی په قران باندې المجید چې خاوند لوی شان دی بل عجبو دې کافرانو بدا خبره کوله وی دا تاسو وای چې محمد صلی الله علیه وسلم دا زموږ پیغمبر دی دوی وی چې هاذا شیء عجیب دا زیات عجیب خبره ده دا پیغمبر چې کوم دی دا یتیم هم دی مسکین هم دی او دویم دا غریب هم دی پیغمبر چې کوم دی څنګه داس غریب او داس بے سہارا کی دی شي الله رب العزت چې کوم دی دا خبره کوي چې یو ودی په دې خبره باندې سقول همیشه په دې اعتراض کولو او دوی مدینه نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو اعتراض کولو ودا پیغمبر چې کوم دی راتک دام عجیب دی او د دې پیغمبر دا خبره عجیب دی ودی وی چې موږ به دوباره مړ کیږو او راځوندي کیږو به دا وسنګ کیږي الله رب العزت په دې باندې رد وکړو وستا سودا سے رب دے قد علمنا ما تنقص الارض منهم چې د انسان په دې ټول بدن باندې قبضه د الله تعالی ده او د انسان یو عضوونه چې کوم دی الله خبردار دی نو الله د انسان نه خبردار دی نو دقه الله به کوم دی دغه انسان هم دوباره بس کیږي راځوندي کوي نو په دې باندې یو رد دی بل عجیبو بلکہ دوی تعجب کوي ان جاءهم چراغ دوی تا منذر يرون کې منهم نمل دوینا فقال الكافرون انه الكافرون هذا شيء عجيب دا یو شیز دی عجیب اذا متنا آیا هر کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او شو مونږ خاوري
ذلك رجع بعید دا دوباره بیرته ګرځېدل د عقل نه لري دي قد علمنا بشک پویګمونګه ما تنقص الارض فهغه سچ کما وی د ازمکا منهم لدوینا وعندنا امسر کتاب حفیظ جو کتاب دې ستاتوندون کې بل کذبوا بالحق بلکې دې دروغ وګڼلو حق نه مراد قران دی یا د حق نه مراد توحید دی یا د حق نه مراد رسالت دی لما جاءهم هر کله چې هغه دویتا راغی فهم فی امر پس دوی په یو کار کې مریض د پریشانه او اخر دعوانا الحمدلله